یونس علیه السلام خپل قوم له دعوت ورکړو چې ایمان راوړئ تاسو به فلاح بیا مومئ او د توحید دعوتونه. خو لیکن د یونس علیه السلام قوم خبره نه منله. د ډېر دعوت نه وروستو د الله رب العزت د طرف نه پیغام راغی چې په دې قوم باندې به عذاب راځي. 3 ورځو کې دننه یونس علیه السلام قوم له خبرداري ورکړو 3 ورځو کې به دننه په تاسو عذاب راشي. نو یونس علیه السلام هغه علاقه پرېښوده او هجرت یې شروع کړو او قوم الله رب العزت ته دومره عاجزي وکړه چې الله رب العزت د هغوی هغه توبه قبوله کړه. هغه راتلونکي عذاب الله رب العزت د هغوی نه دفع کړو. نو الله رب العزت د بنده په توبه خوشحالیږي. الله رب العزت د بنده توبه قبلوي هم چې په صدق نیت سره وي او د توبې سره الله رب العزت په دې باندې خوشحالیږي. حدیث کې راځي